हमने तो तारीखी तौर पे ये गलतियां की है कि हमने इंतहा पसंदों को पाला था। हमने अमेरिका के कहने पे, हमने मगरब के कहने पे इंतहा पसंदों और जो दहशतगर्दों को वतन दिया था, उनकी वजह से यहाँ पे इंतहाई दहशतनाक और वहशतनाक वाक़यात रोनमा हुए थे। खपला गवा दी कर्नल इमाम, खपला गवा दी जनरल हमीद गुल, खपला गवा दी रियासत पाकिस्तान पर, खपला गवा दी नूर को प्रेर दो नूर बादशाह खबर वकल दाची हलते पपुश्तनख्वा की कंप्रोमाइज का हुकूमत का वज़ीर आला चलवली दी अगी पखपला द अगी टोल क़यादत पर परंद पूरी इंतहा पसंदता दहशतगर्दता दफ्तर और कौल तैयार हो वतन और कौल तैयार हो हत्ता दर्दे पूरी फैज़ और बाजवा ऐलान यकदम रावेले 35-40,000 इन इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को पश्तूनख्वा वतन में सेटल करना हमारी मजबूरी है। हम इनको सेटल करेंगे तब जाके हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे। अच्छा दहशतगर्दी चुप दहशतगर्दी खत्म वया बात लेकर असला का पुरचा का या दई अमन परावड़ी नुकरान वतन वालो दा टोल परेशानी दा टोल तकलीफुना मुर्तदा देखल गुदला सपीशती बदे सरखला सवल्दी चिकशमरई द बिजली पर बिल राउजी सिंधई द पश्तनो परूगो द पंजाब सर जंग राउजी ग्रान वतन वालो पश्तनो बलूच सुरुणो इज्जत मुतारतार सु नंग मुतारतार सु मशर्म बे शमली सु मेरा मुशहीद सु कारोबार दर खत्म की वसाइल दर कब्जा कल नुमाइंदगी में रुमा कलास पर्चिश ख्वाब दे पर्चिश रावजे माशूम बच्चे दी ژوند नसी कवले नो दा ورورولي دا پښتونولي با کله لا یادو زموږ په دې وطن کې د حکومتو جنگ نه دی موږ نه وایو چې اسلام آباد کې پښتونخوا نشته روان پارټي ته ولس موږ نه وایو چې نور باچا د بلوچستان گورنر دي جوړ موږ نه وایو چې موږ د چیف اف آرمی سټاف ودرا کول سي ځوم چې خدای ماته سره کړی دي د خدای پر ځکه زپه اسلامي او شرعي تور په کوم اصولو د دې وطن مالک کړل سما سره دي یا په آئین پاکستان په قانون پاکستان د یونایټډ نیشن په قوانینو په دنیاوي اصولو روایت وسی زه د دې وطن مالک وګڼل سم په دې جنګو به سر نه خلاصو چې خلک وایي زموږ جنګ د آئین د تحفظ دی د حقیقي او فلانه هوډینګا جمهوریت دی یو خبره کوم زیرې دي خوا نه راسبه دی دوې ورځې مخکې پر منان چوک یو ذمهواره سړي خبره کړې زه منم موږ برملا ویلي دي زموږ داسې ګوند نه دی موږ په خپل ګوند کې سنیټران نه دي معاف کړي ټول ولس په خبر دی موږ په خپل ګوند کې پارلیمنټریان په ګوته کړي دي چې ګوته یې کړي دي موږ هر څه په حساب کوو په کتاب یې کوو داسې په صلاح او په مشوره نه کوو چې منسټري یې د جعفرخان مندوخیله سوه د ډي ایچ ای ویلې په خدای بخښلي سردار مصطفی خان پیش داسې نه کوو چې کام په داسې طریقه د لاسه ورکوو داسې نه کوو ګرانه ملګری چې د یو زوی دپاره به د یوې بچې دپاره به د بلوچستان یونیورسټۍ تباه کوم د هغې د پروموشن دپاره به ټوله تعلیمي اداره تباه کوم داسې نه کوو ملګری واوره د فیض او د باجوه په جنګ کې ستا خپل ملګری نن سلطاني ګواه جوړ سوی دی نن وعده معاف ګواه جوړ سوی دی چې زموږ د فیض در مابین د افغان وطن پر دې ډیورین لاین باندې د کربونو کاروبار سوی دی چې کان مو سره کش کړي دي دا موږ نه منو چې دا په کربونو یا فیض ته تللی یا یو سړي ته تللی دا د ډېرو غټو حاجانو سره شریکې روپۍ وې چې د افغان وطن پر لیکه باندې پر سینه باندې دا کاروبار شروع حساب موږ کړی
افتخار سره وایو نن هم وایو چې که ژوند و خدای دې داسې ورځ نه راولي موږ در دې لاشونو در دې اغواکاریو په دا کاسې کیله کې خدای بخښلی نو خبر باب ابوظاهر کاسۍ د اویا کاله په عمر د سیاست په دې لاره کې انتها پسندو دهشتګردو در کونړ او در خوست ورسوي په دې لاره کې میا یو زوی بایللی دی په دې لاره کې د انتها پسند او دهشتګردۍ په خلاف د باچا خان د فکر ملګرو په درزونو په سوونو قیادتو کارکنان د لاسه ورکړي دي خو دا وایو چې پرون به دا جنازه پورته کېدله نو یوازې به د باچا خان د فکر ملګرو وژې ورکړي وې نن چې مفتي شاکر صاحب په پښتونخوا کې په پېښور کې په شهادت رسېږي نو هم یا افتخار وژه ورکړې ده په جنازه کې ولاړ دی په سټېج یې ولاړ دی که ګیلمن په شهادت رسېږي په حیثیت د قام ورته ولاړ یو سبا به هم ولاړ یو دا وصیت د باچا خان دی دا د رهبر تحریک خان عبدالولي خان دی د اصغر په کردار د اصغر په ملامتیا د اصغر په پړتیا باچا خان ته څوک بد نه وایي د باچا خان فکر دی څوک بد نه وایي دا د باچا خان فکر دی دا د باچا خان سیاست دی چې ټول افغان د ننګ په دې لاره تر جلال آباد ته سره پیوند کړی دي په ټول ملت یې قام وطن و د قام ژغورنه پېژندلې ده نو ګرانه ملګرې په خپله خوله لاس ونیسه که مو نورو خبرو ته در پام سولو خدای مکه بیا به ډېر داسې څه وویل شي چې وطن به حریان پاتې شي چې داسې به هم څوک د وطن سره کوي زه په آخر کې یو وار بیا د ملت پاله سیاسي ملګرو مشرانو ورکرو دا په دې ټول وطن کې د چمنه څخه تر پښنه تر مسلم باغه تر ژوبه تر دوکیه نن تر کوټې په دې لوی او پراخ د خشمه ډکه احتجاجو د ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله نوی پړاو چې دا قیادت کښېني بیا به داسې فیصلې کوي چې ټول به ورته عیان وي د دوو درې نارو باید په کلکه جواب راکړي داسې راکړي چې دا د پاکستاني ریاست په نامه د پنجاب د خونخوارو غوږو پورې سترګو پورې